بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګري تپوس کړی دی چې د رمضان د روژې دپاره نیت ضروري دی یا که ضروري نه دی. حدیث مبارک کې راځي انما الاعمال بالنیات، د تمامو د اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دی. نو روژه هم یو عظیم عمل دی، نو د دې دپاره هم نیت ضروري دی. اوس نیت ویل کېږي ستا فقهاو لیکلی دي هي معرفته بقلبه ان يصوم، چې د زړه اراده دې دا وي چې زه به سبا روژه نیسم، بس دا کافي ده چې په زړه کې دا راشي. په ژبه باندې ویل دا ضروري نه دي. البته فقهاو لیکلي دي که په ژبې سره انسان ووایي چې زه به سبا روژه نیسم، یا دا الفاظ چې کوم نقل دي وبصوم غد نویت من شهر رمضان، نو دا بهتره خبره ده. او نیت ځکه ضروری دی چې په نیت سره عادت او عبادت کې تمیز راځي، فرق راځي. که یو انسان د عادت مطابق سهار اوده پاتې شو، غرمې له راپاڅېدو او د غرمې روټۍ مو نه خوړه، بیا وروستو ماښام یا ماسخوتن ټایم کې روټۍ وخوري، مطلب دا دی چې غونډه ورځ نهاره تېره کړي، نو دې ته روژه نه ویلې کېږي، حالانکې د خوراک څښاک نه دی کړی. وجه دا وه چې د نیت نه دی کړی. نیت ضروري دی د هر عمل لپاره. او روژه ویلې کېږي هم دې ته چې انسان خوراک څښاک او حلالې بیبي سره جما کول پرېږدي د سحر نه واله د غروب الشمس یعنی د ماښامه پورې، په نیت د تقرب سره د الله د رضا دپاره دا نیت وکړي، نو دې ته ویلې کېږي روژه. نو که یو انسان فرض روژه نیسي او کو نفل روژه نیسي او کو قضا روژه نیسي او کو د نظر روژه نیسي، نو دا هر یو روژې دپاره نیت ضروري دی. بیا زموږ فقهاو دا هم لیکلي دي فتاوا عالمګیریه کې دي والتسحر فی رمضان نیت، په رمضان مبارک کې پښمني له راپاڅېدل او پښمني کول دا هم د نیت په زمره کې داخل دی، گویا چې د نیت وکړو. بیا زموږ د احنافو دا اهمه مسله ده چې د هر روژې دپاره جدا جدا نیت پکې، او کنه په یو نیت سره د ټولې میاشتې روژې نیولی شي. نو فتاوا قاضي خان کې شته ثم عندنا لابد من النیة لكل یوم، د هر یو ورځ دپاره به جدا جدا نیت کوي. د یو ورځ په نیت سره صرف د یو ورځ روژه صحیح کېږي، د نورې میاشتې روژې نه صحیح کېږي. هغه بیا چې انسان د ابتدا نه د غونډې میاشت د روژې نیت وکړي نو هم صحیح ده، ولیکن پښمني له سړی راپاسي نیت وکړي نو دا ډیره افضله وي، شکوک او شبهات ختم شي دې سره.